سات فلنګ سټیشن شولا چغرزي چې په بهترین او پرپیزا لوکیشن واقع دی. دلته به تاسو ته پټرول ډیزل ملاویږي. دلته تاسو د سہولت لپاره مسجد او پارکینګ هم موجود دی. د سات فلنګ سټیشن اونر ریاض الحق ویناوا چې د سات فلنګ سټیشن یو برانډ دی او دلته به تاسو ته معیاري پټرول او ډیزل فل گیج کې ملاویږي. کچا هم په پټرول او ډیزل او گیج کې څه فرق پیدا کو نو 10,000 روپۍ به انعام په تور ورکولی شي. په اخر کې د خپل کسٹمرو شکریا ادا کړه او دا باور ورکو چې تاسو ته به هیڅ کله هم د شکایتو موقع نه درکو. سات فلنګ سټیشن شولا چغرزي بونیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سریعت و استا شکریا ادا کوم چې زموږ کوم د تشریف راوړو. زما تعلق د پټیاړې سره دی. ریاض الحق وینم دی سات فلنګ سټیشن انریوان جی او دا راته وایي چې دا پم تاسو ډیکوریټ کو ډیر زیات چینجز خو وغیرہ واسطو نو دا تاسو په خپل خرچه وګورئ کپنه دی لوکو جی دا سجاد وایي دا هغه کابینه دا خپل رول دي چې دا یې مطابق خپل سیستم چلی. موږ دا کو کابینه راویشي موږ لا ټاګي الحمدلله موږ په اسانه باندې چیکو. ونیر کې چې واته ګو پټرول پمپ دی او پای کې الحمدلله پټرول کې سیل زمو خري خاصه په وجه باندې د درې کال مخکې موږ یو بیگ په انعام کې راکړیو او ډېرې باندې د کیش په مت کې موږ انعامات راکړي. دې باندې دي چې دا پمپونه ډیکوریټ کول نو ټول نړۍ زموږ د پم د سټیپ واغس په دې وجه سره کابینه ډېر شکرګزار یم. ښه دا راته وایي چې بعضې پمپونو والا دا گیج کم ساتي که نه ستاسو د گیج څه صورتحال جي؟ موږ گیج الحمدلله باقاعده چیکو. گیج په کوالټي په کوانټټي باندې موږ هېڅ کمپرومایز نه کوو او په دې وجه باندې د علاقې د عوامو موږ ښه ریپوټیشن زموږ سره دی. زموږ چې کوم تېل راغواړو نو زموږ د کابینې خپل ډیپو دی او په ټینکر باندې باقاعده سیل لګېدلي انویس ورسره او گیج د باقاعده رابطه کې 4 منټ چیک کومه. د ښکته نه چې تیل راشي نو تاسو هغه د باقاعده چیک کوئ چې دا ټیک دي یا نه دي؟ موږ یې پخپله هم چیک کوو. دلته کمپنۍ والا لیبارټرۍ والا راځي هغه هم چیک کوي. دلته د چغرزو او د شانګلې داسې کسټمر هم دي چې هغوی وایي چې موږ به سوات ته تلو نو موږ به یا د پراجیک په سره چې کوم پمپ دی هغې کې به تیل اچوو یا به سوات د سنګوټه کې یو پمپ دی چې په هغې کې موږ تیل اچول. وایي چې استاد دا پمپ ودی وی چې موږ اوس دلته کېږي او تیل دلته برابر دي نو موږ دلته راځو او د بونیر کوم سیاسي او سماجي خلک چې غم حالې لپاره چغرزو یا شانګلې ته راځي یا د سیل لپاره نو هغه الحمدلله زموږ دې کوم ته راځي. منیجر صاحب دا راته مو وایي چې بېګا چونکې پټرول ګران شو بعضو پمپونو والا به نه ورکولو ستاسو څه صورتحال وشي؟ موږ بېګا الحمدلله تیل ورکړي تر 12 بجې لا ریټ لا چینج شوی نو تر هغې پورې او موږ هم دا پمپ چې موږ سټارټ کړی موږ انشاءالله د کوم د خدمت لپاره چې موږ هېڅ قسمه 2 نمبري پکې نه کوو. په تیلو کې په ګیجو کې یا تیل ګرانېږي نو موږ د سټارټ نه جمع کوو دروغ به نه وایو چې زموږ سره نشته. دا موږ هېڅ کله نه کوو. ښه دا راته وایي چې ستاسو په پمپ کې نور کوم سهولیات موجود دي؟ زموږ پمپ کې د پارکینګ سهولیت موجود دی. د جومات سهولیت پکې موجود دي. واشرومونه پکې دي او په یو بهترین لوکیشن باندې واقع دی. یو بهترین پرپیزا مقام دی. جی بالکل. او زه به درته ووایم چې سات فلنګ سټیشن یو پمپ نه دی بلکې یو برانډ دی. ماشاءالله. ښه جي عوام ته به څه پیغام ورکوئ جي تاسو په دې ټایم کې ګورئ؟ عوام ته موږ دا پیغام ورکوو چې دا د مهنګایۍ دور دی او هغه پمپ ته یوز کوئ چې تاسو ته گیج برابر وي او تیل تاسو ته لوکل تیل نه راوړي ډیلران تیل راوړي میکسینګ پکې کېږي تاسو ته صحیح تیل میلاویږي او صحیح گیج کوم ځای میلاویږي هغې پمپ ته ځئ.